اوس یو ځای کې اور بل شو. څه بل شو؟ اور بل شو. نو دغه اور د مړ کولو دپاره یو سړی راپاڅېد په دې اور باندې پېټرول ورراړی. څه ورراړی؟ نو څه دی خیال؟ دا اور به بندېږي که نور به هم تیزېږي؟ وایي جي تیزېږي که نه به تیزېږي؟ زما او ستا په کور کې پریشانی پیدا شوه، غم پیدا شو، مسله پیدا شوه، نو ته به څه کې؟ سهار لمونځ به قضا کې، ته به نور هم د الله نافرماني کې که نه، نو دغه مشکل او دغه پریشانی به ختمېږي که نه، ستا بیمار ته به صحت میلاویږي که نه. نو موږ خو پریشانه یو، نو د پریشانۍ حل دا دی چې ته بدنظرۍ نه کوه، د پریشانۍ حل دا دی د مور و پلار نافرمانۍ نه کوه، د پریشانۍ د حل د هغې علاج دا دی ته مونځ پرېږده او قضا کوه، ته په ښځه ظلم کوه، ته په کور کې په بچو ظلم کوه، ته به د اخلاقي او بدماشي کوه. د دې علاج دا نه دی. د دې علاج څه دی؟ توبه ویستل، الله ته جړل. آینده دپاره به یې الله داسې نه کړو. د کمې ګناه خباثت د وجې نه ما ته دا مسله پېښ شوې ده، الله بیا به نه کوم، ما معاف کړه. مخکې تا نه ګناه وشو که نه، رسول الله مبارک فرمایي فورا د هغې نه بعد نیک اعمال کوه چې د هغه ګناه هغه خباثت کم جوړ دی او په تا راځي او ستا په ښځه او په بچو راځي چې هغه خباثت څه شي؟ ختم شي. فورا نیک اعمال کوه، کلمه وایه، فورا چې کوم دی اودس وکړه، یو 2 رکعته توبې لمونځ وکړه، قرآن تلاوت وکړه چې د هغه ګناه اثر څه شي؟